بسم الله الرحمن الرحیم. زه د دې دغه پرنس کانفرنس کړی دی ساجد، اوس بیا نوی پرنس کانفرنس یې کړی. د هغې مطابق زه تاسو ته یو څو خبرې پیش کوم. نمبر 1، ما خو دا مالک ما سره ناست دی، د هغه نه ما دا انتقال کړی دی. دا د اسد خان د نوم انتقال دی. دا د اسد خان سرکاري قبضه ده، چې څه ته سرکاري قبضه وایي او ګرداوري وایي، دا د هغه ده. بیا په هغې پسې دا د اسد خان د روزنامچې بیان دی. په دې نمبر کاته 15 کې او په کاته 15 کې کومه نمبر خسره ده، دا غونډه نمبر خسره 105 مرلې ده. دا د اسد خان د قبضې نه دا غونډه دغه چې څونه نمبر 105 مرلې، دا غونډه ما د ده نه اخیستې په 60 लाख روپۍ. دا دی ناست دی مخامخ. که دا د په ما باندې خرڅه کړي خو صحیح ده، که نه یې خرڅه کړي په دې 80 لک روپۍ باندې دا دی وایي که زه دروغ وایم، دی مخامخ ناست دی. دی خپل ایمان نه خواري چې ما ته زما دپاره به خپل ایمان خواري. په دې کې دی تللی دی عدالت ته، کوټ ته تللی. دا ساجد تللی دی کوټ ته. زه کوټ ته نه یم تللی، ساجد تللی کوټ ته. د کوټ ته لاړلی، د په کوټ کې عدالت کې دعوه کړې ده. د دعوې مطابق دم سټې راغستې ده په ما باندې، او ما هم سټې راغستې. دا انتقال چې ما کړی دا ما د کور والے په نوم کړی دی، د زاهدي بیبي په نوم باندې ده. دا انتقال دی، دا د هغې په نوم باندې ما کړی دی. د دعوه په ما په خورشید کړې وه، انتقال زما د ښځې په نوم. زما د ښځې پکې په ده باندې سټې راواغېستله، د په موږ سټې راغېستو. زما کور والے چې دی، د کور والے د طرف نه په دې سټې شو په هغه کیس کې. اوس کیس روان دی په عدالت کې دی. په هغې کې زمونږ امپلیمنټ منظور شو د کور والے د طرف. نو دی اوس تللی سیشن کې دا اپیل کړی دی. سیشن کې اپیل کړی، هغه کیس په سیشن کې دی. په هغه سټې تاریخ چې کوم دی، نو د 26 تاریخه پورې زه په مام سټې وه او په دم سټې وه. سټې په یوازې په یو تن باندې سټې نه وي، په یو کس باندې نه وي. دا په ټوله کاته 15 کې سټې ده. کاته 15 کې ټوله سټې ده، قانوني طور کاته 15 ټوله سټې ده، بلکې په دې ځای سټې ده. او په سټې کې دی انټرفایرنګ کوي، زه پکې انټرفایرنګ نه کوم. زه دا سیس چې زما کوم دی قانوني عدالت کې پروت دی، او ما پولیس سره په دې قانون هم پوهېږي، په دې د سټې په قانون هم پوهېږي دا پولیسو، او دا سیسټم باندې پوهېږي. په دې 26 تاریخ هغه سټې چې دا ختمه شوې وه، په 26 تاریخ پورې وه په سیشن کې 26. بیا د هغې نه پس چوټیانې شروع شوي دي. دی بار راځي په هغه پټي کې وایلیشن کوي. زه پولیس ته 4-5 پیرې ورپسې لاړ شم، په 5 او 6 پیره باندې راشي. بېګا د شپې ماښام بانګ ټیم کې پولیس رالل، د ده کسان په پټي کې لګیو، شوتل یې ورسره ونیو، هغې ته تاڼې ته یې وړو. نن د بیا بله یو ډرامه جوړه کړې وه، یو نوې ډرامه د نن جوړه کړې وه تقریبا، چې داسې زما په خپل خیال 10-11 بجو ټیم کې د یو ډرامه جوړه کړې وه. د سړي راوستي، خپل سړي راوستي، په پټي کې لګیا کړي په شوتل باندې، او بیا ورپسې د هغه ځای نه نور کسان رالل، په هغې سره یې لاس ولګول، او دی ورته په دغې کې ولاړ دی ویډیو کوي. موږ راللو پټي ته چې ده دا سیسټم کوم شروع کړی، پولیس والا رالل. پولیس والا ته موږ اطلاع وکړله چې هغه تاڼېدار هر څه ولیدل، او دوی په بره په برج کې په کوټو په سر باندې په برج کې د سره د مشینانو کسان ناستو، 15-20 کسان ناستو، او دی ورته په پوله ولاړو. د ویډیو وکړه، دغه کسان خپل منځ کې یو بل سره هاتفایي جوړه کړله، هغه ویډیو یې وکړله. هغې نن په ده په سوشل میډیا باندې یو پرنس کانفرنس کړی، هغې ښودلی دی. دا په دې چې اسد خان ما له کله قبضه راکوله، دا دی ناست دی. نو ده په موږ باندې د خپل کور نه ډزې وکړلې. په هغې کې دا ټیکټر چې کوم دی یې دا ولګېده، دا هغې دا ټیرونه د ویشتل، ټیکټر ودرېده. چې ټیکټر ودرېده کله، نو د هغې نه پس ما په پټي کې په خپله باندې شوتل هم کړی دی. دا د اسد خان ناست دی، قبضه ما ته حواله کړې. دا زما د کور والا په نوم باندې ځمکه ده، ما ته په خپله باندې ولاړو. بیا د دې فایر چې د کوم فایر وکړو، په دا ټیکټر ولګېده، نو د دې په بدل کې پولیس دوی تاڼې ته لاړلو، زه هم ورسره لاړم، دی هم تاڼې ته لاړلې. د په هغې کې FIR وکړو، په هغې باندې 506 FIR شته دی. اوس هم هغه تاریخ مانه هېر دی، تقریبا چې په 2 تاریخ هغه FIR شوی دی. په دوی په 15 کسانو باندې FIR شوی دی. دا قبضې ما له راکوله، د قبضې ټیکټر زما ایشتی دی، او زما ټیکټر یې د قبضې ویشتو. دا خان ما ته ولاړو، بیا دی ما سره لاړ، د FIR وکړو، او د دې مطابق دا ټیکټر دا تصویرونه دا ثبوت ما سره شته دی د هغې ما دغه
هغه پرنس کانفرنس په دې مطابق ما یو پرنس کانفرنس کړو د اسد خان په کې دا موجوده ناست دم په کې خبرې کړې دي او د دې پټی کم ډاکومنټس چې کوم دي دا دي ما سره پراته دي د دې ک دا د بوګس کاری د غلط کاری دی په عدالت کې چیلنج کی کیس بار الریډي په عدالت کې پروت دی په شیشن کې پروت دی د په سیول لګي کې امپلیمنٹ بیلو د په شیشن ته لاړې شیشن ته پته لري زه شیشن ته صبر کوم ځای کوټ تم صبر کوم زه سپریم کوټ تم صبر کوم د په پټی کې راځي وایلیشن کوي او الټا په ما په دغه باندې راشي په ما باندې راشي د نن هاته پي کار په خپل منځ کې جوړ کو چې پولیس والا رالل موبایل ودرولې دا کسان پولیس والا موته علاقه شه دوی کسان او منګم مارالو ودرېدل منګ چې دا څه چل غوېمه جوړه شوله پولیس ډاټسن هم رالې دغه هم رالې د شوتن خپل کسانو باندې ری بلې په خپل کسان راوسی د یو کس ثبوت کې یاره دي کې دا زما په کې زوی زما په کې وراره زما په کې څوک دي د یو ځای د بل ځای د کلیم کسان هم پکې نه دي د بار کسان راوسی دي د بار کسان راوسی دي په پټی کې دا ټول سیستم یې دا کړی او پولیس سره ورسېدل دا د ټوپک مو پکې برنه دا کړی وي ټوپک هم دغه کړی برج کې کسان ناس لسپینځل کسان په برج کې ناس دا ویډیو موکړه د پولیس والا را لې چې هغه پولیس والا کسان 295 یو تڼدارو دغه په خلی باندې کسان دا مسلې نه دغه کوله ختمه ولا د تیم خار دغه کو بیا یې شو سپټ ټلیفون کو مونږ ولا دا تماشا مونږ موکړه په خپل باندې دا ټول پروګرام مونږ ولیدو دا فلم دا سب فلم چې د جوړ کو دا مونږ په خپل باندې ولیدو او دغه کو دا پولیس والا را لې 15 شپږ موبایل را لې بیا موبایل والا شوتل چې دی په دغه کې واچو په موبایل کې واچو دوه موبایل کې ډکه کړلې موبایل کې دوه ډکه کړلې او ما ټانې ته ویوړي او ثبوت په ټانه کې اوسم پروت دی په موجودم که څو قسم لدغه غواړي چې یاره دا خبره حقیقت رسول غواړي لاړ په ټانه کې اوسم هغه انور خان دا وایي چې یاره دیم په ځمکه کې څه حق لري یا اسد خان په د باندې ځمکه د اسد خان دا نه ستې د دیو چې ما په ځمکه خرڅ کړې د زبولا اوس دغه نور دغه اسد خان ته په د باندې ځمکه خرڅ کړې ده که په ما دې خرڅ کړې خو دا نه خرڅ کړې نور هم په خرڅ کړې ما پتا خرڅ او ټیک شول دا ځمکه اوس اسد خان دا کومه خبره شو کړله دا ځمکه په ما باندې خرڅ کړې ده دا 105 مرلې ده د اسد خان د قبضې نه ماغسته ده تاسو خبرې جواب درکوم دا د په ما باندې اسد خان 105 مرلې د اسد خان د قبضې نه 105 مرلې انتقال په ما پسې شوی د چې کومه داوا کوي د کوم مطابق داوا کوي په 1996 کې د پلار یو وی انتقال غسته دي او وی انتقال غسته دي چې د چانه غسته دي د هغه د مطابق د روزنامچې بیان هم د مالک د سره نشته دی بس صرف ګوتې لګولې ده په انتقال باندې او هغه هم پتن لګي چې هغه انتقال د پلار بوګس کړي او په څه طریقې کړي ده لکه د دوی والد صاحب چې کوم دی هغه ټول دغه 2 نمبر کاپی کړي دا دغه شوی دی د روزنامچې بیان دی ته وایي چې لکه داسې دی دا د اسد خان نه چې ما پټې واغې نو پټواري ته دا بیان واغس په دې 2 غوان دي او د اسد خان ګوته په لګېدلې ده دا د 105 مرلو دی او د نمبر خسرم اینی دا د دې نمبر خسره ده 374 بټا 238 تای 240 دا ټول نمبر خسره 105 مرلې ده دا غونډه مال ما واغسته ده تاسو وایئ چې د سره دا قسمه ثبوتونه د سره نشته د سره 1996 د پلار لاس یو انتقال پروت دی دی وی چې زه هغه انتقال لې په ما پسې د پلار نه وراثت شوی دی ټیک دا انتقال د او وی کدی واغس او په دغه دی وراثت راځي بچو پسې د پلار په 2005 کې مړ شو نو په 2005 کې چې مړ شو نو هغه انتقال په دوی پسې وراثت راغلی زه دا د خبره نه د درت کوم هغه وراثت په د پسې شته دی خو دلته په ما باندې سیاست خان کوم شي خرڅ کړي دا د پلار د نیکو د قرنیکو د هغه ورپسې چې بل نیکي د دوی هغه جیداد را روان تاسو چې د انتقال څخه د بل ځای دی دا د دې ځای انتقال نه دی دا د بل ځای انتقال دی او بغیر د چې شان انتقال غوښتي د هغه مالک سره قبضه نشته
لکه څنګه چې د اسد خان سره د قبضه د سرکاري او مال له انتقال راکړي نو هغه قبضه د مالک سره نشته 15 لسکا 1996 کې چې د پلار کړی دی تاسو وایي چې د په هغه اوی انتقال د په هغه وی انتقال راغلی دی اوس د دې د چې ما دغه کو د داوا وکړه کیس په عدالت کې پروت دی نو د دې اسد خان د سره اتنیم جیره پټه نور په اجاره دی او د لال د خلق خان نه په اتمانزو کې او انتقال یو بل واغس په اتنیم جیره نو دی به سار بیا راځي ما سره دا کومه لاین مسله چې شروع کړې دا مسله به د دې خان سره شروع کړي دي که میاش پس و د دې اسد خطفه که کال پس و که یو نیم کال پس و نو د دې اسد خان سره دا معاملې دا د ځینې ټولو افسرانو ته ډي جي صاحب ته آی جي صاحب ته ډي پی او صاحب ته د ټولو افسرانو ته ریکوست کوم چې دا شی ځان سره په نوٹ کې اوساتئ چې دی به په دغه د خلق خان نه انتقال اغستې په اتمانزو کې مالک قبضه وسره نشته او واکه انتقال واغسته قبضه وسره نشته ګرداوري وسره نشته د دې سړي پټی ته اوس دغه مسله جوړه کړې ما باندې چې د پټه خرڅ کړې دي نو دغه مسله دته جوړه کړه دغه ودی یو گیم بل چلی که کال پسې چلو که شپږ میاشتې پسې او چلو نو زوز دې ته حیران یم چې په دې قبضه ګروپ کې کم خلک راځي او په دې د سټې خلاف ورزي چې کوم خلک کوي زی کوم د سټې خلاف ورزي د چې نن پرون نن ورځ کې دا سونه گیم جوړ کو او به په سوشل میډیا باندې ورکو نو زه د ته حیران یم چې د په څه طریقه باندې دا ګایډ خلک د ګایډ کیږي څنګه د خپل دماغ څنګه چلی په څه طریقه تاسو د اعلی چارواکو نو څه مطالبه لرئ مونږ دا چې دا مطالبه لرم چې زه ټول افسرانو ته ریکوست کوم چې په نغدو پیسو باندې مې په سعودي عرب کې مزدوري کړې ده بچی مې اوس هم په سعودي عرب کې مزدوري کوي او دې سړي لا مې په یو غنټه کې ما دونه پیسې ورکړي په یو غنټه کې د شمارلې دي په سال درې کسه باندې موږ پیسې شمارلې دي او زه د افسرانو ته ریکوست کوم چې دې سړي دې د تنظیم وکړي په داسې طریقه باندې چې دې په ما باندې دې پټي د سره بند کې چې په ما باندې راځي نه سره یو نمبر 1 نمبر 2 دا که دغه کار نه کیږي قانون او پولیس دغه کار نشي کولای د بده د به دونه بند کې په پټي باندې چې عدالت ته صبر وکړي چې عدالت سو پورې فیصله وکړي کله پټي مال راکو به زما دي کدلې ورکو به د دې او زه ورته بل یو خبرم نمبر 3 کې دا خبره وکم زه تاسو ته دا خبرم کوم چې عدالت کې ما دوه غټو په سیول عدالت کې کیس دوه غټو د پسې ډیګري شو دا پټه نو زه په دې باندې شیشن ته نه زما اپیل وپینه کوم انور خان دا راته وایي چې په دې کې قسم قرآن مرضی تاسو تیر ظلم په دې باندې ما په تیر ظلم او زه اوسم په داس کې مارته کلمه ویل دا ټوله خبرې چې ما وکړلې دا ته حلفیه ویم بل دا خبره ده چې ما قرآن شریف راواغس اوس په دې کې تاسو قرآن شریف نشته چې ګینه ما به اوس تا دا خبره په دغه کړې او ما قرآن شریف هم راواغس په ورځ باندې ما مونږ هم کړو ما تاسو را دا خبرې چې هغه او 10 قرآن شریف په طریقه باندې وکړي بل د اسد خاندان ناشته د نوز دا تاسو کا پښتنه وکړه چې دا اسد خان دې ټوله خبرې وکړي تاسو صرف دوه نه وایي چې یاره د پس د انور خان په خبرو کې څه دروغ شته کنه دا ټول رښتیا وکړي خبره د رښتیا دي خو زه به یو دوه خبرې وکړم که دې اجازه راکړي جی یو سړی چې یو انتقال کړي یو ځمکې غشتي نو هغه بیا هغه ځمکه اخلي دا جواب ته راکړه زه پر خبره باندې پېنه شم چې انتقالات و دا دلته 1 لک روپۍ مطلب دا دی چې تا یو ځمکه واغشته تا پس انتقال وشو ټیک ته نو تی په دوباره بیا خبره وره نو ته په دوباره هغه اخلي او هغه ځمکه قبضه خو به تا سره یې کنه بالکل بالکل چې شل کاله مخکې ته یو ځمکه واخلي خبره وره خو هغې قبضه به تا اخلي که نو دوباره د اخیستو ضرورت پاتې نه مطلب دا دی قبضه به تا اخلي که جی جی دا ځمکه د ده نه مخکې ما په ده خرڅوله کسان یې راوستي ما له پیسې راوړې وې خبره واوره زموږ نوارې په دې راغې چې زما زوم ورته وویل پوه شوې جی ورته یې وویل چې پیسې یو ځای به راکړې ده وی چې نه تاسو ما ته دستخط وکړئ او ما دغه راکړې ځمکې د اختیار چې زه خرڅه کړم که نه لږه پکې
تاسو له پیسې برابر کم در د پلاټینګ لاغست خبره هغه ورته وی چې نه به داسې نه کی تا سره به موږ لیکلو کو پیسې ته به موږ له پیسې راکې ټیم به راته نیټه وښې نور مشران پکې ناستو دغوی وی چې میاشت ما وی 2 میاشتې ټیک ده دا خپلې خبرې نه دی وتښتې په خانمۍ کې تاڼېدار ورته ووی پېښې چې د دوی دا کیس چې وشو تاڼېدار وایي چې یاره تاسو دا ځمکه خرڅوئ او دی وایي چې زما پلار ته سره ښه وخت تېر کړی او دا دې واغه دي که نه او موږ بچیانو په شانتي او دا زموږ پلار په شانتي یاره دا ځمکه په ده خرڅه کړې ما هغې سې چې ورته وایي چې بسم الله مخکې دې شي دا خو ما چغې وویل د دا 6 میاشتې دا ځمکه په ما لیټ کړې ده دا د دویم شته او دغه علاقه کې تپوس هم کولی شي او زه به درته کسان هم وښیم چې څوک د سره راغلي دي پېښې او څو پیرې یو ځل نه 3-4 پیرې پېښې نو او دا ځمکه د سره قبضه کې نه وه دا بل زمیندار سره وه رحمان ګل نوم یې دی هغه سره وه پېښې ما په دوی خرڅه کړه چې زه دې بیخي انکار وکړ او ما ته یې ویل چې خرڅه کړه دلته به ما ته ویل خرڅه کړه هلته به چې ما سړی ور ولېږه دوی به وله بل څوک راولېږل دا دې د دې لار نشته د دې پوله نشته د دې اوبه به کوم خوا ځي پېښې هغه کسان به او کسان به یې رانه واپس کول پېښې بیا چې موږ دوی سره خبره وکړه پېښې زه او زمګي ورغلو هلکه داسې وه بالکل تا ویل چې هغه څه ویلي دي پېښې زما زمګي ورته ټیلیفون وکړه چې ساجده کوم ځای د وی زه سوات کې وی چې راشه موږ د انور ځای کې پېښې او دغه شان کیسه وی چې ما هغه ته اجازت کړی دی او بس دا شی هغه له ورکړې پېښې او ما له خپلې پیسې 1 لک روپۍ راکړې هغه ورته وی چې راشه که اوس یې غواړې او که سبا یې غواړې ستا پیسې دي چې دله یې درکړم پېښې ده وی چې دغه هېڅ خبره نه ده چې موږ د سره انتقال وکړو په سبا که په بله ورځ دې لا دغه وکړو نه موږ چې انتقال موږ وکړو نو موږ په سار لوانې رالولو موږ هغه خو موږ پټې غواړو که نه په موږ ډزې وکړې بیا پکې دغه راواغېسته ده FIR موږ پیار وکړو د لاړ عدالت ته دغه راواغېسته حسن خان په لنډو الفاظو کې ورته ووایه چې دې اوس په زور زبردستۍ راځي او قبضه اچوي لکه څه کوشش کېدی نو بس دغه دې ته ستاسو ووایي چې دې ته زور زبردستي ویلی شي او لا دغه له ستاسو دغه ورکې د افسران دي ولا په خپله جواب ورکړي چې دې ته څه ویلی شي پېښې دې دې م راولي ما دې م راولي دې دې م راولي دې دې وخوري قسم چې او د اسد خان په دې خبره کې یو دروغ ویلي دي پېښې زه دا پټې دا خو 15 کناله دی 10 کناله دله زه نور ورکوم هسې